سلیریش ګولۍ ورځ به ما خوړله 12 ماښام 12 سلیریش ګولۍ به دې خوړلې؟ سلیریش ګولۍ. واه 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 واه، سلیریش ګولۍ به خوړلې د ورځې. سلیریش سار به یې 12 12 ماښام 12 سار او 12 ماښام به خوړلې. الحمدلله هغې نه خلاص شوی. د الله ډېر لوی فضل پرې راغلی دی. دا ویډیو خاص کر د هغه بیمارانو دپاره دی د کومو چې ټول عمر خېټه خرابه وي، یا هغه بیماران چې هغه دا وایي چې په ما لږه یره راشي په ما باندې خېټه خرابېږي، یا زما د ژوند بالکل خوشحالي ورکه. دا حاجي صاحب را سره دی. د کوم ځای سره تعلق دی حاجي صاحب ستاسو؟ لای کنه جی دا مانسیره کې راځي؟ کوم ځای سره راځي؟ دا ضلع لای بټګرام بټګرام سره راځي. بټګرام. ټیک شو، بټګرام سره دی تعلق دی. او حاجي صاحب چې کله مال راغلی انتهایی ډېر ګډوډ و. حاجي صاحب څومره وخت علاج کړی دا راته ووایه د نورو خلکو نه؟ 8 کاله مې کړی. 8 کاله علاج دې کړی؟ 8 کاله علاج دوی کړی و. 8 کاله د پاکستان د خیبر پښتونخوا یو ډاکټر دی نه دی پرېښی. حاجي صاحب چېرته زموږ ویډیو کتلې وه. 8 کاله علاج وکړو. دا ټول ډاکټران یې ستړي کړل. بیا موږ له راغلې موږ له چې کله راورسېدو د ټول نه پیله دا خبره کوي ډاکټر صاحب ډېر ستړی شوی یم. او چې کوم وخت کې هغه حالات ډاکټر حاجي صاحب ډېر ګډوډ و ستا حالات. نن الحمدلله د خېټې خرابېدل مکمل ټیک دي. بیخي هغه د خېټې خرابېدل ټیک شوي دي. یره غبراهټ خفګانونه مفګانونه بالکل نشته. نشته الحمدلله خوشاله. الحمدلله خوشاله. حاجي صاحب ما ته وختي خبر وکړه، ما ته نوې دنیا ته تللی یم، نور برته سوی یم. داسې ده که نه؟ نوې دنیا ته لاړلې. نو دا د ټول نه لویه خبره ده چې مطلب نوې دنیا ته لاړل. ما ورته ویلي حاجي صاحب 15 ورځې به آی بي ایس چونکې دي ما ډایګنوز کړي چې دي ته آی بي ایس دی، مطلب اني ټایم به د خېټه خرابه وه چې څنګه به یې څه وخوړه بس په خېټه باندې به درد شو، باتروم ته منډه وه، داسې وکړه. پیچز به ډېر کرړارې به ډېر زیات وو. نو هغې نه بعد ما چې کله ټریټمنټ ته ورکوم ما ورته حاجي صاحب 15 ورځې پرهیز کړې. دا راته وکړه د 15 یادې وایي ما پوره 6 ورځې پرهیز کړی. 6 ورځې کړی. نو څنګه دا ما چې کوم پرهیز ته خو دار ته نورو ډاکټرانو ښودلی خو نه یې ښودلی، غلطي کړې وه که نه؟ ډاکټران خو دا وایي چې ته ښه کېږي نه، خو دغه دوايي به خورې څو پورې ژوند دی. ټول عمر به وخوري. ټول عمر ډاکټرانو ورته دا ویلي چې ته د ټیکېدو نه یي او چې تر څو پورې ژوندی یي ته به همدغه د ایموډیم دی او فلیجل یو دې نه بغیر به نه وړې. یا د دماغو چې کوم ګولۍ دي مطلب الپرازولام دي، سټلوپران دي، پیراکزوټین دي، فلاکزوټین دي، دا به بالکل نه پرېږدي. الحمدلله نن دا مکمل ټیک ټاک دی. هغه سمټمز مکمل کلیر شوي دي او د ده بکول د ده دا خبرې ډاکټر صاحب نوې دنیا ته راغلی دی. حاجي صاحب الله دې مزید هم صحت درکړي. ستاسو په دې علاقه کې خو ستاسو په شان د ډېر بیماران دي، څه دې خیال دی هغې ته به زموږ دا پیغام ورکړي چې څوک د سره میلاوي او څوک وایي موږ بوځان سلام مونږ ته دغه راکړو ما صبر وکړو چې 3 میاشتې پوره پوره بیا کړې الله ماشاءالله. بالکل بالکل الله دې مزید هم صحت کامله دل درکړي کی. او هغه بیماران چې هغه واقعي ډېر زیات په عذاب دي د دماغو په وجه باندې یا د ټینشن ډپریشن په وجه باندې یا د دې نه علاوه خېټه اني ټایم خراب وي، نو هومیوپیتي واحد هغه علاج دی چې په دې کې د ټول عمر لپاره ټیک کېدو علاج دی. دا نور چې څومره علاجونه دي په دې کې صرف بیماری دباویږي او د تداوی ښه کېدل نه ویږي. درته وایي دا به ټول عمر خوري چې تر څو ژوندی یي. سلیریش ګولۍ ورځ به ما خوړله 12 ماښام 12 سلیریش ګولۍ به دې خوړلې؟ واه 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 واه، سلیریش ګولۍ به خوړلې د ورځې. سلیریش سار به یې 12 ماښام 12 سار او 12 ماښام به خوړلې. الحمدلله هغې نه خلاص شوی. د الله ډېر لوی فضل پرې راغلی دی. نن یې ټسټونه راغلل مکمل بالکل ټیک ټاک دی. الحمدلله ایچ اینډ ایوریثینګ بل چې کومې مسلې وي الحمدلله روغ جوړ دي. شکر شکر. او خېټه کې چې مې کم تاور اوچت شلو الحمدلله هغه هم ټیک شوی دی. حاجي صاحب الله دې له مزید صحت درکړي. ډېره مهرباني، ډېره مننه، مهرباني، خوشحاله اوسئ.